بل یو خبر ارته پکې ډیره ضروری کومه چې کومه مونږ سره ډیره زیاته په دغه ایامو کې رابطه شي د دې څه حکم دی فلان فلان هغه دا دی چې مونږ سره خلک اکثر رابطه وکا چې رزما دا ویخته دي دا ویخته په دوی باندې د حج نم ډیر ګرانی نو دا ویخته که زه مکمل حلق ویلکږي حلق مکمل سر شین کول او قصر ویلکږي لګ لګ کمول لګ دا ټول سر یا څلورمه حصہ لګ لګ کمول دا قصر دی یره چې که زه حلق نه کړم او زما دا یخته دي او سر شین ما چرته نه دی کړی یو یا زما په دې پسې حج پسې واده پروګرام هم دی او خامخا انسان داسې راځي هغو دپاره یو حدیث وایم جایز بېشک دواړه دی خو دا حدیث واورئ بیا تاسو فیصله وکړئ چې په حج او په عمره کې حلق پکار دی حلق یعنی سر شین کول پکار دی او که کمول پکار دی زما اوس دا ډېر زورور ایخته به وي نو چې په حج باندې مربره وي او په عمره باندې مربره وي اوس دا حدیث واورئ دا حدیث چې څوک روایت کوي راوی دی عبد الله ابن عمر امام بخاری په بخاری کې امام مسلم په مسلم کې متفق علیه حدیث دی هغه مبارک څه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو ځل د حج یا د عمره په موقع باندې دعا وکړه صحابه فرمایي دعا یې څنګه وکړه اللهم ارحم المقصرین محلقین خدای پاکه ترحم وکړي په هغه خلکو باندې چې په حج او په عمره کې څوک سر شین کوي سر مکمل کټا کوي خدای ته په هغوی باندې رحم وکړي یو ځل دعا یې وکړه هلته صحابه هم ناستو قالو صحابه ورته وفرمایل والمقصرین یا رسول الله یا رسول الله دا چا چې سر نه شین کړی یو ویښته یې کټ کړي هغو دپاره هم دعا وکړه ګوره صحابه ورته وویل چې دعا ور یاد یې کړه چې دعا رسول الله بیا فرمایل دویم ځل اللهم ارحم المحلقین خدای په سر کټا کوونکو باندې رحم وکړي دو ځل شو بیا ورته صحابه فرمایي والمقصرین یا رسول الله مبارکه اچھا چې لګ لګ اخته کټ کړي هغه د پارم دعا وکړه عبد الله ابن عمر فرمایي بیا نبی علیہ السلام دعا وکړه اللهم ارحم المحلقین خدای په حج او په عمره کې په سر کټا کوونکو باندې رحم وکړي درې ځل دعا نبی علیہ السلام سره د دې چې صحابه اور یاد کړی دا هغوی ته دعا کړي چې څلورم ځل یې ورته وویل چې یا رسول الله مقصرین نبی علیہ السلام څلورم ځل وفرمایل اللهم ارحم المقصرین خدای په ایختو وړونکو باندې مرحم وکړي څلورم ځل اوس تاسو راته ووایئ که درې ځل رحم د مصطفی علیہ السلام په خپله جولۍ کې راولئ نو دا ایخته به کټ کړئ او که یو ځل رحم د مصطفی علیہ السلام په جولۍ کې راولئ نو ایخته به کم کړئ نو دی وجه نه جایز دواړه دي دواړه جایز دي چې سړی حج او عمره وکړه او دا ویښته خپل لږ لږ کم کم په حج او په عمره کې څه خبره نه ده څه هغه نه راځي خو افضل بهتر مکمل سر ختمول دی مونږ خو وایو چې خدای پاک زمونږ قسمت پکې وکړي مونږ به په هر ځل باندې په خپل سر باندې خدای ستا دپاره چاړه وو خو دا خلک څنګه خلک دي والله اعلم